اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په ټولو نه اول زه زموږ چې کوم مشر دی محمود خان چکزی، داسې دلته نور مشران ناست دي، زمونږ ورونه ناست دي او زمونږ خویندې ناستې دي، هغې ټولو ته السلام علیکم وایم. او زه د خپل چې کوم مشران دي، کوم زمونږ ورونه دي، زمونږ خویندې دي، دغې په منځ کې چې زه نن دلته ولاړه یم، زه ډېر زیات فخر محسوس کوم او ډېره زیاته خوشحاله یم چې نن یوه داسې غونډه جوړه شوې ده چې پخکې مونږ ټول پښتانه چې څومره زمونږ پښتانه دي دا موجود دي او خپلې رایې شریکوي. دلته چې اوسه په دا لږ ټایم کې ما د خپل مشرانو او د خپل ورونو چې کوم تقاریر اورېدل، په معذرت سره زه به یوه خبره وکړم چې مونږ هغه خلک زیات خوښوو چې چا سپیچ ښه وي، دغه ته چې څوک ښه سپیچ کولی شي، ښه په اوچت اواز سره ښه جذباتي خبرې کولی شي او داسې سپیچ کوي چې دا سټیج ورسره خیزي، نو موږ هغه ته ډېر زیات داد ورکوو. اوسه پره چې موږ برباد شوي یو، اوسه پره چې موږ پسمانده پاتې شوي یو، زه به دا ووایم چې دغې تقاریر، دغې جذباتي خبرې موږ برباد کړي یو، ځکه چې مونږ کې تقاریر خو زمونږ یو ماشوم چې دلته راشي ډېرې ښې خبرې به وکړي، مشکلات به ډېر په ښه انداز سره بیان کړي. زمونږ دا مشکلات چې دي دنیا ته پته ده، هر چا ته پته ده چې مونږ کوم مشکلات سره مخامخ شوي یو، کوم مشکلات لرو، خو عملي اقدامات چې کوم دي هغه د نشت برابر دي. اوس دلته دومره زیات زمونږ مشران ناست دي، زمونږ ورونه ناست دي، په دغې کې که نیم داسې مشران یا نیم داسې ورونه په ګراونډ باندې په صحیح طریقه سره کار وکړي، زه وایم چې ډېر زیات به چینج راشي. دلته زه به یوه خبره دا هم شریکه کړم چې دلته به زمونږ علما دغه به ناست وي. دغې ته زه د نن دغه موقع په مناسبت سره زه یو اپیل ورته کوم چې زموږ په قبایلي علاقې کې، قبایلي سیمه کې چې کوم خلک دي هغه دنیاوي تعلیم زیات نه خوښوي، هغه دینی تعلیم زیات خوښوي. زمونږ خویندې لوڼه، زمونږ بچي چې کوم دي په دینی مدارس کې ډېر زیات دي، خو د افسوس مقام دغه دی چې مونږ به دلته خبرې خو داسې کوي چې مونږ به امریکا فتح کړو، مونږ به نور څه وکړو، دومره ښه خبرې به کوو، خو زمونږ په هغې مدارس کې زمونږ خویندې چې کومې دي هغه به د جدید تعلیم، دنیاوي تعلیم نه هم محرومې وي، هغه به د ټکنالوژي نه هم محرومې وي، هغه به دنیا سره تګ نشي کولی. څو پاره چې مونږ خپل سوچ چینج نه کړو، څو پاره چې مونږ دا حقیقت تسلیم نه کړو چې مونږ ته اوس خبرې نه دي پکار، خبرې خو هم ډېرې وکړې په هر ځای کې کېږي، اوس مونږ ته عملي اقدامات پکار دي. بیا به زه دلته د زنانه په حواله سره خبره وکړم، ځکه چې دلته هم که مونږ وګوري ډېر زیات تعداد سره زمونږ مشران، زمونږ ورونه موجود دي، خو زمونږ خویندې تقریبا 6-7 کسانې دي چې دلته ناستې دي، ډېرې کمې دي. د دغې نه هم اندازه کېږي چې مونږ خپلې خویندې لوڼه څومره محرومې ساتلې دي، مونږ هغې حقوقونه نه دي ورکړي. او دغه خبره ده چې دلته به داسې مشران زه پیژنم، په خپله سره ما کتلي دي چې خبرې د هغې غږ دنیا ته به رسي، خو هغې په کور کې به دغې خپلې خویندې چې کومې دي هغه به د تعلیم نه محرومې وي، هغې کې به دومره همت نه وي چې کور سره نږدې چې کوم سکول دی د جینکو هغه ورته فعاله کړي. مونږ په دغه باندې کله هم سوچ نه کوو. زمونږ مشران په مونږ په عالمان ډېر زیات دي، مفتیان ډېر زیات دي، ډېر زیات داسې خلک دي چې دین طرف ته که مونږ وګوري ډېر زیات چې کوم عبادات دي په هغې کې ډېر مخته دي، خو معاملات طرف ته که مونږ وګورو مونږ ډېره وروسته پاتې یو. زمونږ خور، زمونږ خویندې، زمونږ زنانه هغه حق به مونږ نه ورکوو چې کوم اسلام ورکړی دی، په هغې کې تعلیم هم راځي، چا اسلام ورکړی دی چې خپله خور لور ته تاسو د تعلیم رڼا ورکوئ، په هغې کې
په جایداد کې هغه حق هم راځي د خپل خور لور چې مونږه قبایلي علاقې کې خواندونو ته نه ورکوي چې کله هم په دغه باندې څوک خبره کوي بیا ورته وایي چې دا خو زمونږ روایات نه دي دا خو زمونږ رسم و رواج چې دا نشته کوم پښتانه خپله خور لور ته حق ورکړی دی زه ډېر په افسوس سره دا خبره کوم چې کله د خپل زموږ د مفاد خبره راشي نو مونږ اسلام را مخته کړو چې کله هغې نه مونږ وایو چې په دغه مونږ په نقصان کې اصل کې نقصان نه وي خو مونږ داسې وایو که خور لور ته مونږ حق ورکو نو کیدای شي زمونږ په جایداد کې به کمی راشي ځکه چې خور لور بر کور ته روانه ده بیا به مونږ خپل رسم و رواج چې کوم دي خپل روایات دي هغه به مونږ رامخته کړو دا ډېر د افسوس مقام دی زه چې چرته هم ګرځم چرته هم زه خبرې کوم چرته هم په ګراونډ باندې زه وینم عملی اقدامات بالکل هم نشته دي دا جذباتي تقاریر چې کوم دي دا غداد چې مونږه وسولاو چې فلانی ډېر داسې جذباتي تقاریر وکړي خبرې وکړي وا ورته وکړې وشول خو افسوس چې هغه کس چې کوم وي عملی اقدامات طرف ته به بیا هغه خپل ځان نه ګڼي مونږه به تر د چا نه ګیلې کوو چا نه مونږه ګیلې کوو زه خو دغه ته حیرانه یم اب اردو کې ورته وایي چې ایک بار آزمائے ہوئے کو دوبارہ آزمانا بے وقوفی ہے مونږ ته ښه پته ده چې مونږ سره څوک کوي او څنګه کوي او په کوم بنیاد باندې کوي مونږ بیا هغې نه دا توقع لري چې هغه به مونږ ته ترقیاتي کارونه وکړي هغه به مونږ ته حقوق راکړي مونږ کله هم تبدیلي کله هم مونږ خپله پسماندګي په دا شانتې په ګیلې په شکوې باندې نشو ختمولی سو پره چې مونږه په خپل حالات خپل تبدیل نکو مونږ خپل ځان نه وپېژنو خپل ځان اول خپل ځان پېژندل پکار دي چې په ما کې کوم داسې خصوصیات دي په کومه طریقه سره زه خپله علاقه ته خپل وطن ته خپلو خلکو ته فایده رسولی شم په هغه باندې مونږ کار وکړو مونږه په تعلیم باندې کار وکړو خپلې خویندې لوڼو ته تعلیم ورکړي د تعلیم رڼا ورکړي ما ډېر زیات کتلی دي موږ چې کومې قبایلي علاقې دي په هغې کې چې کله داسې یو نیم کیس وشي بیا ورته کي چې دا موبایل رالل موبایل یې خویندو لوڼو ته ور په لاس کړل نو داسې خو به کېږي ټیکنالوژي ته مونږ الزام ورکوي مونږ به بهر نه چې کله د سیاحت خبره کېږي چې بهر نه خلک راځي د وزیرستان یا د نورو قبایلي سیمې دغې چې ښکلا وکسي پته ورته ولګي چې دلته څومره ښکلې ښکلې علاقې دي نو مونږ به خبره وکړو چې نه دا خلک مونږ ته نه دي پکار چې د بهر نه راځي او مونږ علاقې ګوري ځکه چې مونږ یاریږو چې که دا رالل نو زمونږ زنانه به پته نشته د لارې نه رادي شي مونږ کله هم دا سوچ نه کوو چې مونږ خپلې زنانه ته تعلیم رڼا ورکړي تعلیم رڼا سره سره مونږ هغه ته یو پوخ سوچ ورکړي او پوخ سوچ به هغه ته هلته میلاویږي چې هغې تربیت صحیح شوی وي هغه خالي د کور کارونو پره نه وي محدوده هغې ته یو داسې سوچ ورکړی شوی وي چې که چېرته هم حالات څنګه هم راځي نو په هغه باندې اثر انداز کېږي نه یو خپل پوخ سوچ یو خپله نظریه لري څو پره به مونږ دغې شي نه یاریږو چې هغه رالل زمونږ زنانه یې د لارې رادې کړې که داسې وشول دغه به وشي مونږ ټیکنالوژي ته هم الزامات په ټیکنالوژي لګو چېرته چې د انټرنیټ خبره کېږي نو مونږ به چک چک ورځو چې نه انټرنیټ مونږ ته نه دی پکار ځکه چې دغې په ذریعه باندې به مونږ زنانه یا نور داسې ښه بد به وشي چې زمونږ بدنامي به ورسره وشي زه وایم چې دا انټرنیټ دا موبایل دا ټیکنالوژي دغه که مونږ دا زمونږ په لاس کې دي چې دغه مونږ استعمال څنګه کولی شو دغه مونږ څنګه یوز کولی شو که مونږ خپل پازیټیو وي مونږ خپل سوچ ښه وي مونږ دغه موبایل دغه انټرنیټ دغه ټیکنالوژي نه ډېر زیات خپله علاقه ته خپل وطن ته فایدې رسولی شو که چېرته موږ خپل نه وي ښه زموږ سوچ نه وي ښه نو دا زموږ دپاره ډېر زیات نقصان هم جوړېدل شي دلته زه ډېرې خبرې به په دا نه کوم چې ټایم به هم کم وي او خو زه دا یوه موقع ماته میلاو شوې ده چې زه وایم چې دلته څومره پښتانه دي هغه ته زه دا یو اپیل کوم دا یو ریکویسټ کوم
چې تاسو په خپل خویندې لونه باندې اعتبار وکئ، تاسو اعتماد په وکئ، تاسو هغه ته د تعلیم رڼا ورکئ، تاسو هغه سره ودرېږئ. دا تاسو چې کومې د خویندې لونه دي دا به د ستاسو طاقت جوړېږي. او دغه نه علاوه مونږه سوچ بدلول پکار دي د زنانا سایډ ته. مونږه د خپل خور لور سره چې کله بهر چرته ځو نو مونږه شرمېږو چې زما خور لور دې چاته که پته ولګېده چې دا د هغې ښځه ده دا یې لور ده، نو مونږه شرم محسوس کوي چې خلک به څه خبرې کوي، خلک به څه وایي. دغې اوسه پوره مونږه پسمانده ساتلی یو چې خلک به څه خبرې کوي. مونږه دا سوچ نه کوو چې مونږ ته څه پکار دي. مونږ عملي اقدامات پکار دي. دلته دومره زیات خلک دي، دومره زیات ناست دي په دغه کې چې زه وایم چې که یو کس هم په صحیح طریقه سره په ګراونډ باندې کار وکړي نو چینج راوستلی شي. خالي مونږ ته شور نه دی پکار. د شور زه په حق کې نه یم چې مونږ خالي شور کوو، خالي چغې وایو، خالي مونږ ګیلې کوو. مونږ ته شعور پکار دی. مونږ ته خالي ډیګري یافته خو ډېر زیات دي چې ډیګرۍ په لاسونو کې دي. مونږ ته نه دي پکار. مونږ ته تعلیم یافته تربیت یافته پکار دي. په دغه باندې زه به د خپل چې کومې قبایلي سیمې دي، چې کوم داسې مشران دي چې هغه به دلته په حکومت کې وي، هغې سره به زور وي، هغې په سره پاور به وي، هغه به یو اقدامات کولی شي. نو دلته زه دا هغې ته یو دا ریکویسټ هم زه کوم چې تاسو زمونږ سکولونه فعال کړئ. زنانه دپاره زمونږ د بچیانو په دپاره چې سکولونه ورته فعال شي. زمونږ دغسې که هسپتالونو سایډ ته که مونږ وګوري کیدای شي په جنګ کې زمونږ زنانه زمونږ ماشومان دومره زیات نه وي مړه شوي لکه څومره چې هغه د هسپتالونو د غیر فعالولو په وجه باندې روزانه بیس باندې زمونږ زنانه مړېږي، زمونږ ماشومان مړه کېږي. نو دغه ته سوچ کول پکار دي او په دغه دپاره عملي اقدامات اخیستل پکار دي. او زمونږ چې کوم درته علما دي هغه ته مې دا یو ریکویسټ دی، سپیشل په خصوصي توګه باندې مې دا ریکویسټ دی ورته چې تاسو چې کومې دیني مدارس دي ستاسو سره زمونږ کومې ماشومان سبق وایي، زمونږ کوم ماشومان تاسو سره سبق وایي، هغې ته تاسو د دینی تعلیم سره سره دنیاوي تعلیم هم ورکوئ. جدید ټیکنالوژي چې کومه ده هغه هم ورزده کوئ چې هغه خالي د دین طرف ته نه دنیا په هره پهلو سره مکمل وي. زه به دلته د بیت الاسلام خبره وکړم. تلاګنګ چې کومه مدرسه ده چې په هغې کې د دینی تعلیم سره سره جدید تعلیم ټیکنالوژي هر قسم په هغې باندې کار کیږي. زه وایم چې هغې مدرسې نه چې کوم خلک کوم زمونږ ماشومان راځي هغه به د دنیا یو طاقت وي، په هره پهلو سره به مکمل وي. نو دا سوچ بدلول پکار دي. خپلو خویندو لوڼو باندې تعلیم کول پکار دي، د هغې سهارا جوړېدل پکار دي، د هغې طاقت جوړېدل پکار دي. او بیا به زمونږ چې کومې خویندې لوڼه دي هغه به بیا یو طاقتورې مندې جوړېږي، یو طاقتور قوت به جوړېږي چې هغې سره د ستاسو سپورټ وي، د ستاسو محبت وي ورسره، او د ستاسو هر قسم په هغه باندې نظر وي. یو پوخته سوچ تاسو خپلې لوڼو ته ورکوئ، تربیت یې وکئ. نو زه ډېره مننه کوم او زه زیات ټایم هم نه اخلم. بس دا زما یو سوچ و چې ما تاسو سره یې شریک کړم او امید ساتم چې زمونږ دا چې کوم مشران دي کوم وروڼه دي دغه په دغه باندې به لږ سوچ کوي او زمونږ د خویندې دپاره به لږ لاره هموار کوي. مننه جی.